بسم الله الرحمن الرحیم. پرون په سوات مدرسه کې چې کومه پیښه شوې ده چې په هغې کې یو ماشوم د استاد د تشدد د وجې نه شهید شوی دی. یقینا دا ډېر زیات ظلم دی، زیاتی دی. خو دا په مدارسو کې وي، په سکولونو کې دا روزانه دا واقعیات کېږي. نو دا چې کوم دی د وړوکي وهل په تشدد سره بلکل د دې اسلام اجازت نه ورکوي. یقینا دا ظلم دی، زیاتی دی. او په دې باندې مدارسو چې کوم سربراهان دي یا د حکومت چې کوم چارواکي او ادارې دي هغوی له په دې باندې باقاعده سخت نوټس اخیستل پکار دي چې په روزانه په سکولونو کې یا په مدارسو کې چې کوم تشدد کېږي چې دا ختم شي. لیکن بل طرف ته زما هغې مایکونو والا ته او پروپیګانډې کوونکو خلکو ته دا یو میسج او پیغام دی چې تاسو ټول مدارس په دې سره مه بدناموئ، ځکه چې دا چند واقعات داسې کېږي او بیا موږ نوم د ټولو مدارسو الو. تیر په دیر کې یو ماشوم په سکول کې وهلی شو، وفات شو. د هغې بیا صلح هم وشوه، جرګه کېناسته. یو مایک والا چې کوم دی په هغې خبره ونه کړله. په مانسره کې یو ماشوم په سکول کې وهلی شو، هغه مړ شو، په هغې باندې چا څه قسمه خبره ونه کړله. او دغرنګې چې کوم دی په نورو ځایونو کې هم داسې ډېر واقعیت شوي دي، خو چېرته هم دا میکونو والا په نظر نه راځي. خو که چېرې مدرسه کې یو داسې پیښه وشي نو بیا دنیا خلک راپاسي او څوک څه وایي مدرسو ته خپل بچي ماشومان مه لېږئ، دلته تشدد کېږي او دا زناور دي، دا قاریان نه دي او دا څه نومونه القابات چې کوم دی بیا ورکوي. نو برای مهرباني دا واقعیت کېدی شي، لیکن د دې روکتام پکار دی، نه چې کوم دی د دې په ځای د مدارسو خلاف پروپیګنډه پکار ده، ځکه دا یو ډېر اهمه مسله ده او په دې باندې چې کوم دی حکومت شته، ادارې شته، هغه په دې باندې خپل نوټس اخلي.